خو چې بیبي نه په ژوند کې به سکون نه بس آرام دا د بیبي سره دی. نو آدم علیه السلام خپه وې د ژوند ملګری مې نشته. رب العالمین پې پرکاري راوستله چې پرکاري پې راله نو د ګسې پختۍ نه رب العالمین حوا علیه السلام بیبي حوا الله پیدا کړه. د ګسې پختۍ نه الله پیدا کړه چې پیدا شوله د ګسې پختۍ نه. نو آدم علیه السلام بیبي ولیدله د ژوند ملګری راغی. نو آدم علیه السلام ډیر خوشحاله شو. آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کو او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا کو. دې سره بله مسله حل کی. مسله دا ده چې څوک تپوس وکړي چې د ښځې مینه د خاوند سره ډېرې که د خاوند مینه د ښځې سره ډېرې. دا هم سوال دی. د ښځې مینه ډېرې که د خاوند مینه ډېرې. دې جواب دا دی چې د ښځې مینه د خاوند سره ډېرې. ځکه دا قاعده ده چې کم څیز نه پیدا یي د هغې سره به د ده مینې. لکه ستا مور د ته تې پیدا یي که زه تا ته د ټول کلي میندې راجمع کم ستا به پې سترګې خوږې شي؟ نه. ولې ته د دغې یوې مور سره مینه کوې. دا ستا اصل دی. ته د دې نه پیدا شوی. سړي چې مور مړه شي خپه یي. د ده د مور امزولې زنانه نه وي دې کلي کې او رشته دارو کې. خو د ده به فطرتي طور مینه د مور سره ځکه دا مور د ده اصل. نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شو. نو د نارینه اصل خاوره شوله او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو. نو د ښځې اصل نارینه شو. نو سړی به په پټو مینې او ښځه به په خاوند مینې. او کنه سړی اصل خاوره ده دی به په پټو مینې. جومات ته به مانځله نشي راتلی وی لار نه اینما او د پټي پوله به داسې اینې چې زړه دې غواړي. نو مانځله به راځي لار به نه اینې جمونځ به کور کوي او پټي کې به پوله سیده کوي ځکه دا د اصل دی. دی د دې خاورې نه پیدا دی. او بیبي حوا خو د آدم علیه السلام نه پیدا شوله. نو د ښځې اصل نارینه شو. ښځې ته ګوره دې ته جایداد معلوم هم دی چې زمونږ څومره جایداد. د دې ټول محور او مرکز چې هغه خاوند وي. بس دا ټوله د خاوند نه چاپېره چورلي. بس کور دی نه پټې دی نه خو چې یو سم خاوند وي بس. نو د ځکه چې دا پیدا د نارینه نه ده.